کیسات او د شب قدر تحصیل د مختلفو علاقو نه راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو السلام علیکم. نو ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې رالی او په دې میټینګ کې شریک شوی. بیا ورسره کومو جذباتو اظهار چې تاسو وکړو، کومو تجاویز چې تاسو راکړل، دغې نه دا پته لګي چې ستاسو د پارټۍ سره مینه هم شته او د پارټۍ باندې تاسو خوږېږئ او غواړئ چې دا پارټي تاسو دلته کې نور منظم کړئ. که په دې کې څه لږې ترخې خبرې هم شوي، زه دا ګڼم چې دا خبرې چې دي دا د پارټۍ د اصلاح لپاره دي. مونږ خپلو کې کور کې ناستي وو او په دې کې به یو بل ته غلطۍ خامۍ به هم ښو، هغه به اورو به ځان نه به هغه خامۍ او هغه غلطۍ وباسو به او دا سلسله به مخکې داسې روانېږي به چې یو بل ته مونږ خپلې خامۍ او غلطۍ ونه ښو نو پردي خو به یې راته څوک نه ښیي. نو دا په دغې حوالې سره زه ګڼم چې دا یو ښه دغه وشو چې دلته کې دا بعضې خبرې وشوې. زه د ملک اشفاق صاحب هم ډېر زیات مشکور یم چې دا موقع موږ له راکړه. ما نه مخکې افتخار خبرې وکړې، د هغوی د جذباتو د هغوی دغه مونږ قدر کوو او بلکل چې هغوی په کوم حوالې سره خبرې وکړې مونږ بلکل د هغې مونږ ته احساس دی. خو خبره دا ده چې مونږ یو عوامي خلک او عوامي قیادت چې دی هغه به هر ځای کې خلکو سره کینی، هغه په بازار کې هم خلکو سره کینی، هغه په دکان کې هم خلکو سره کینی، هغه په حجرې کې هم خلکو سره کینی، هر ځای کې به کینی. دا موږ لپاره مشکل نه دی. دا چې کوم ځای کې تاسو وایئ هلته به راځو، تاسو سره به کینو، ستاسو د مسایلو د حل لپاره به تاسو سره مونږ ناست یو او ستاسو خدمت لپاره به حاضر یو. ملګرو، د ټولو تجاویزو خلاصه کړه وباسئ که نه، نو دوه یا درې خبرې دي. یو د رابطې فقدان دی، یو تنظیمونو هغه شانتې لاندې په یونین کونسلو کې او په ویلیج کونسلو کې نشته، او بل هغه شانتې راغونډېدل چې د پارټۍ د پرمختګ لپاره تجاویز سره یو ځای کوي، هغه شی نشته. څو پورې چې د دفتر خبره ده بلکل صحیح تجویز دی او په دې کې بلکل نیټوالی نه دی پکار. ملتان ماما ستاسو او د ملک صاحب دا ذمواري شوه چې دوه ورځو کې دننه دفتر را پیدا کړئ چې بس فوراً یې ونیسو چې د هغې افتتاح وکړو. دا سلسله مخکې روانه تنظیمونو نه بغیر پارټي منظم کېږي نه، او چې تنظیم وي نو رابطه به هم بهتره وي. تنظیم بنیادي مقصد هم دا وي چې د ورکر او د قیادت په منځ کې د پل کردار ادا کړي. د هغې نه بغیر پارټي وده هم نشي کولی او هغه شانتې منظم کېدی هم نشي. ملګرو، دلته کې امداد تجاویز راکړه چې یاره تنظیمونه پکار دي. کیسر جمال خان ډېر صحیح خبره وکړه چې ټایم پکار شي، نه نی مقرر. ملک صاحب د MC1 تاریخ راکړئ که تاسو تاریخ کوي. څوک راځي چې کوم روډونو باندې کار شروع دي په هغې باندې بورډ لګولو کوشش کوي. زه هغې ټولو خلکو ته وایم چې
که دا ګیس دی نو دې شبقدر تحصیل ته که راوستی دی نو هغه ملي رهبر جناب افطار ګل خان شریف د هغې منظورې هم موجود دي د هغې هر څه موجود دي تاسو نوې منظوري راوړئ ټولو کې اول به زه پاسم او زه به درته شاباشي هم درکوم او مبارکي به هم درکوم او ویم به دوی بیا ښکاره خو که ستاسو دا خیال وي چې مونږ به دا د بورډ دا سیاست داسې دغه کوو نو دا ستاسو غلط فهمي ده دا کار چې دا قومي وطن پارټۍ کړی دی او د قومي وطن پارټۍ کارکنانو کړی دی دا د دې کریډ بل هېڅوک نشي اخیستلی دغه شانتې د اریګیشن کم کارونه هم چې دي دوی دې وښایي که دوی په دې تیر دا بجټ چې کم تیر شوی دی چې په هغې کې که یو منظوري د 400 لپاره کړي د شبقدر پرېږده پوره ضلع 400 لپاره کړي نو بیا هم زه ووایم چې زه دوی کار دغه روان کړی او آینده هم را روان بجټ هم زما دا خیال دی چې هېڅ قسمه دغه به نه وي دا ټول کارونه چې د هغه وخت منظور دي خو بس هغه حالات داسې دغه شو سلیکټرز چې دی سلیکټډ حکومت یې راوستلو او د هغې سلیکټډ حکومت دا حل دی چې 15 میاشتې تېرې شوې چې دوی ویل چې موږ به هر څه ټیک کړو نه خارجه پالیسي ټیک شوه نه داخله پالیسي ټیک شوه نه معیشت ټیک شو بلکې معیشت خو یې داسې ځای ته ورسو چې هر یو کس په خپل ځای باندې دې ته حیران دی چې زه به دا 2 وخته روټۍ خپل بچو له څنګه را پیدا کوم دا کم طریقې سره چې دا ګیس ګران شي بجلی ګران شوه دا کم ټیکسونه ولګېدل دا کم اضافه چې په ګرانۍ کې شوې ده زما خیال په تاریخ کې چېرته داسې وکړو اول به هم دا اورېدل چې یاره 15% ګراني شوه 10% دا شی ګران شو اوس وایي 200% ده 100% ده 2.5% سړی حیران شي چې دا کوم ځای ده دا څه وشو او ښکاري داسې چې مخکې دا حالات هم داسې روان دي نن به هم تاسو کتلي اوړه چې کوم ګران شو او سره چې کوم بحران را روان دی که دې طرف ته توجه ورنه کړه شو نو زما دا اندازه ده چې یو څو ورځو کې به شارټیج پیدا کېږي به او داسې شارټیج به پیدا کېږي چې بیا به موږ اوړو پسې ګرځو چې بهی کوم ځای کې اوړه ملاوي دا د دې حکومت ناکامه پالیسو نتیجه ده د دوی د نااهلۍ نتیجه ده چې نن دا خلک د عذاب نه او د مشکل حالاتو نه تېرېږي مونږ دوی ته دا ویل غواړو چې سلیکټډ حکومت ناکامه شوی دی او یم دې لپاره زمونږ یم دا مطالبه ده چې سلیکټډ خلک چې دی هغه د عوامو نمایندګي نشي کولی دوباره شفاف او شفاف انتخابات بغیر د فوجه پکار دي او عوامي نمایندګانو ته تاسو حکومت حواله کړئ بیا تاسو وګورئ چې دا مسایل حل کېږي او که نه زه یو ځل بیا د ملک صاحب د ملتان ماما د حاجیر ملک صاحب د نور ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې نن یې دا موقع موږ له راکړه چې راشو تاسو سره ملو شو او دا خبرې وکړو ستاسو په دې باندې ډېر زیات مشکور یم چې دا ټایمونه هم د میټینګونه کېښودل اوس دا سلسله به تېزه وبه ما یوه کمیټي جوړه کړې ده یو جرګه ټایپ کې په هغې کې نور ملګري تاسو واچوئ چې هغې کې مختلف خلکو پسې وګرځئ او دعوت ورکړئ چې مولدونه هم شروع کړو یو سلسله دې پکې روانه کړو چې دا دغه شي دا موږ د ضلع په سطح باندې د کارسري تحصیل هم ګیله کمیټي جوړه کړې ده د شبقدر تحصیل هم ګیله جوړه کړې ده او د تنګي تحصیل هم ګیله جوړه کړې ده هغې کې نور هم تاسو چې څوک وایي جرګې کې به شامل او دا یو سلسله چې په جرګه په طور موږ ګرځو خلکو له دعوت ورکوو نو دا سلسله به روانه شي او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې تاسو وګورئ چې دلته کې به دوباره د قومي وطن پارټۍ نمایندګي به وي به او تاسو به یو قوت دی او تاسو طرف ملاتړ کوئ زه یو ځل بیا د ملک صاحب او د ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني السلام علیکم